یو خپلې خبره په ځکه پښتو کې کومه چې خوشحاله شي او خبره دا ده دارالعلوم زکریا د ساوت افریقي یو غټه مدرسه ده په هغه غټه مدرسې کې لکه دارالعلوم حقانیه چې د پاکستان غټه مدرسه ده او صرف پاکستان نه په مدرسو کې غټه مدرسه ده دا دومره طالبان چې دلته سبق وایي 1500 طالبان په دوره حدیث کې داسې مثال په دنیا کې نشته دغه شانتي غټه مدرسه ساوت افریقي غټه مدرسه دارالعلوم زکریا ده هغه مدرسې ته زه تللی استادانو سره میلاو شوی طالبانو سره میلاو شوی دا خبره تاسو ته ځکه کوم چې خوشحاله شئ چې زموږ د علماو د دوه د فیض په دنیا کې کوم ځای عام شو هغه دارالعلوم زکریا چې په ساوت افریقا کې ده زه د لندن نه ساوت افریقا ته په 14 ګنټو کې تللی 14 ګنټو سفر دی دومره لرې ملک دی او چې په لندن کې یخي ساوت افریقا کې ګرمي او په ساوت افریقا کې چې یخي نو په لندن کې ګرمي دومره غټ فرق دی دا د دنیا کوم ملکونو ته زموږ علما ورسېدل او هغه مدرسې کې چې د ساوت افریقي دارالعلوم حقانیه ده هغه د ساوت افریقي دارالعلوم دیوبند دی په هغې کې ټولو نه غټ شیخ الحدیث ته کېږي دا تاسو ته دا پښتانه مولیان هسې داسې واړه مولیان ښکارېږي مولا زموږ یو سړی خبر راته رایاده شوه زه طالب وم موږ په سیلوزه کې لاړو کراچۍ کې موږ سره یو افسر و د میټسوبیشي کمپنۍ افسر و د سترګې اپریشن یې کړی و نو ښه شو نو په خوشحالۍ کې 3 ورځو نه لاړ تبلیغ کې نو چې موږ هغه مرکز ته لاړو د کراچۍ مدني مسجد نو مولانا ضیاءالحق صاحب چې په رایوډ کې هغه هم پښتون مولا دی نو ماښام بیان ته هغه بیان سار د لمونځ نه وروسته یو بیان بیا و هغه بل پښتون مولا وکړو نو دا افسر ماته وایي یاره مولوي صاحب زما خیال دی چې جنت ته به صرف دا پښتانه ځي نور به څوک نه ځي ما یې ولې دا جنت دومره وړوکی خبره دی چې یوازې دا پښتانه به ځي دا نور به نه ځي دوی دا دومره غټه کراچۍ په زرګاو خلک ناست دی بیان مولا کوي پښتون او ځان مولا او پښتون مولا بیان کوي نو دا پښتانه به ځي جنت ته را نور به نه ځي دا ساده خبرې وې دا پښتانه